بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البريئة محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، معززين طلباء کرامو، دا علم المیراث سراجی سلورم نمبر درس تاسو ته بیانېږي. په مخکینی درې درسونو کې سم مبادیات ذکر شو او اوس چې کوم مبادیات د علم المیراث سره تعلق ساتي هغه ذکر کولی شي. نو د نننی درس عنوان او خلاصه هغه چې د مشتمل ده په یو څو مباحثو باندې. اول نمبر به موږ بیانو ارکان د علم المیراث، دویم نمبر اسباب د علم المیراث، دریم نمبر شروط د علم المیراث، او سلورم نمبر په ماخذ د علم المیراث، پنځم نمبر به حکم د علم المیراث، او دغه شانته کې به ورسره بیانېږي فائده او ثمره د علم المیراث او د مصنف علیه الرحمت احوال به هم تاسو ته بیانېږي. او بیا به د خیره کتاب خطبه شروع کوو او کتاب ابتدا به کوو د خیر انشاءالله. سبق به په آسان انداز وایو او جدید انداز به انشاءالله تاسو ته بیانېږي. نو تاسو به انشاءالله په کتاب باندې پوه شئ. نو د میراث د ارکانو نه مراد څه شی دی؟ د میراث د ارکانو نه مراد د میراث هغه بنیادی اجزا او عناصر دي د کومو نه چې بغیر د میراث وجود نشي موندلی، او هغه درې دي. د میراث د تحقق دپاره درې ارکان پکار دي. اول نمبر وارث، د مړي هغه رشتہ دار ته وایي چې د هغه دپاره شریعت حصہ مقرر کړي وي. وارث چاته وایي؟ د مړي هغه رشتہ دار ته د کوم دپاره چې شریعت حصہ مقرر کړي وي، لکه هغه زوی دی، لور ده، نوسی ده، پلار دی، مور دی، نیکه دی، نیا ده، حقیقي رونو خویندې، علاتی او اخیافي رونو خویندې، او دغه شانته کې ښځه خاوند دې دپاره حصې مقرر کړي، نو دې ته وارث ویلی کېږي. نو وارث د مړي هغه رشتہ دار ته وایي چې شریعت هغه دپاره حصې څه کړي وي؟ مقرر کړي وي. دویم نمبر کې مورث د اسم فاعل صیغه ده، یعنی مړی چې د مړي نه مال او اسباب پاتې شوي وي. نو که چېرې د مړي نه مال او اسباب پاتې شوي نه وي، نو بیا د وراثت تقسیم ممکن نه دی. نو د علم میراث د وجود او د دې علم د استعمال دپاره دا څه شی دی؟ د مورث نه مال پاتې کېدل دا ضروري دي. اوس که یو سړی په خپل ژوند کې میراث تقسیمول غواړي، نو دا ممکن نه دي، ځکه میراث به هله تقسیمیږي چې دا انسان سوي مړ شي او بیا د مرګ نه وروسته میراث تقسیمیږي. نو د میراث د جاری کېدو ته وراثت صرف په هغه وخت کې ویلی کېږي چې هغه د مرګ نه وروسته تقسیمیږي. خو که څوک په زندګۍ کې خپل مال او جایداد په خپل اولاد باندې تقسیمول غواړي، نو ده لره پکار دی چې تمام وارثان دې راجمع کړي او په خپله خوښه دي چې چاته څومره ورکول غواړي هغه هومره دې ورکړي، او یو وارث دې هم نه محروموي، او دا ورکړه به د ده طرفه هبه او تحفه وي. نو په شرعي اعتبار سره دې ته څوک د میراث تقسیم نشي ویلی. د میراث د تقسیم په وخت کې اگر چې زامنو ته د لوریانو په نسبت 2 چنده حصې ورکولو حکم دی، خو لیکن که په زندګۍ کې څوک خپل جایداد په لورو او زامنو باندې تقسیمول غواړي، نو فقهای کرام د دوی په منځ کې مساوات او برابري مستحب ګرځولې ده. ځکه ولې دا مساوات او دا برابروالی ولی مستحب ګرځولې؟ د هلکانو د جینکو په منځ کې حالانکه شریعت حصې مقرر کړي، هلک له به 2 چنده ورکړي. نو جواب دا دی چې دا هبه ده. څه شی دی؟ دا هبه ده، او چې کله هبه ورکړي نو ته بازار نه څیزونه راوړي،
فروټ راوړي نور څه خوراکونه راوړي نو فقهای کرام فرمایي چې دلته به دا نه کې چې هلک له دوه ورکې او جینۍ له یو، نه دلته به دواړو ته یو شان حصه ورکې. کله چې ته خپل یو مال هبه کې بچو کې نو هلک او جینۍ به برابرې. دقه شانته کې په وراثت کې که په خپل ژوند یو انسان خپل وراثت تقسیمول غواړي نو هغه به څه کوي؟ لور او زوی به برابروي. نو اول نمبر وارثو، دویم نمبر مورث، دریم نمبر موروث ترکه. نو د علمي میراث د جاری کولو د پاره د ترکې موجود کېدل دا لازم دي. اوس که څوک په داسې حال کې چې مړ شي چې د په ملکیت کې هیڅ قسمه مال نه وي نو په داسې صورت کې به میراث نه جاری کیږي. ولی مال شته دی نه، چې مال شته دی نه نو بس بیا خبره ختمه شوه. نو مال میراث بله جاری کیږي چې انسان مړ شي او د نسوي مال پاتې شي. نو دا درې خو ارکان شولو: وارث، مورث او موروث. اسباب د وراثت چې دي نو دا هم درې دي. اول زوجیت دی، یعنی ښځه او خاوند به وي، یا به ښځه مړه وي خاوند به دې پاتې وي، یا به خاوند مړ وي ښځه پاتې پاتې وي. نو د ښځې هم دوه حالات دي او د سړي هم دوه حالات دي، د خاوند هم دوه حالات دي او د ښځې هم دوه حالات دي. یوه ښځه مړه شوه خاوند پاتې شو، که بچي و نو خاوند ته بیرو به ملاویږي، که بچي نه نو نصف به ملاویږي. دغه شانته کې یو خاوند ته مړ شو ښځه ته پاتې شوه، د ښځې هم دوه حالات دي، که بچي و نو ښځې له به سمون ملاویږي اتم، او که بچي نه ربع به ملاویږي. اسانه دي، سم پکې نشته دی. نو اسباب د وراثت کې او د میراث کې هغه درې دي. اول زوجیت، دویم نمبر قرابت دی. نو قرابت د رشتہ دارۍ ته وایي. نو دې کې به بیا تاسو ته وضاحت کیږي چې د ذوی الارحامو پورې هم چې کله ذوی الفروض نه وي بیا به عصبه وي، بیا به دغه شانته کې ورپسې چې ذوی الارحامو پورې هم دوی ته دا د قرابت د وجې نه بیا میراث ملاویږي چې کله عصبه نه وي او ذوی الفروض نه وي. او دریم نمبر ولا ده. الولاء لمن اعتق. نو هغه چې کم غلامان چې آزاد کړي وي او غلامان بیا مړه شي او د هغوی وراثت وارثان نسبي نه وي نو بیا هغه چا چې آزاد کړي وي بیا هغه وراثت هغه ته ملاویږي. د بیان به تاسو ته په خپل ځای باندې راځي. شروط د میراث دا هم درې دي. نو اول مرګ د نو شروط د علم المیراث دا هم درې دي. اول مرګ د مورث دی، یعنی دا مورث دا به مړ وي. او دویم نمبر حیات د وارث به وي. او دریم نمبر دا انتفاع د موانع به وي، یعنی داسې موانع به نه وي موجود چې دا وارث د دنه د دې میراث نه محروم شي. لکه موانع د ارث وګڼه پشمار: رق، قتل، اختلاف دین و دار. نو دا څلور دي: غلامی دا، قتل دی، اختلاف د دین او اختلاف د دار دی. نو دې کې به په خپل ځمانه تاسو ته تفصیل راځي. دغه شانته کې ماخذ د علم المیراث چې دینو هغه اول کتاب الله سره ثابت دی، سورۃ النساء کې مکمل الله رب العزت د دې وضاحت کړی دی. دویم نمبر سنت نبوی صلی الله علیه وسلم او احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم نه دا ثابت دی. تاسو ته مخکې ذکر شوی د سعد بن ربیع رضی الله تعالی عنہ واقعیا کې چې هغه جنگ احد په موقع باندې شهید شوی او د هغه نه دوه لوریانې پاتې وي، یو ته کوروالا پاتې وه ښځه، او بیا هغه د میراث احکامات نازل شو او بیا نبی علیه السلام فیصله وکړه، سلسان یې له لوریانو ته ورکړل، سمن یې له ښځې له ورکړو، باقي ورته ورونو له ورکړو. او بله واقعه د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په حواله سره چې راغلی و چې هغه نبی علیه السلام فیصله کړې وه یوه لور پاتې وه د مړي، یوه نوسۍ وه او یوه خور وه.
لور ته ورته نصف ورکړو، نوسه ته ورته سدس ورکړو، او اخ دې ورته هغه بقیه پاتې شوی او هغه عصبه ګرځېدلی و. نو دا د احادیث نبوي صلی الله علیه وسلم نه ثابت او دغه شان ده کې د اجماع امت واقع ذکر شوی و چې هغه جدات راغلی او جده ابو بکر صدیق رضی الله عنه په زمانہ کې راغلی و. هغه چې کله بیا فیصله وشوه سدس ورکو، بل جده بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې رااله، بیا هغه کې هغه شریک کړله. خو قیاس لا او اجتهاد لا پدې کې ضرورت نشته ده. نو ماخذ دا هم درې دي، کتاب الله او سنت نبوي صلی الله علیه وسلم او اجماع د امت. څلورم نمبر حکم د علم المیراث دي، نو دا فرض کفایه دي، یعنی د دې علم زده کول په عام حالاتو کې هو فرض کفایه ده. چې کله د مسلمانانو په آبادی کې دومره علماء کرام او ماهرین د دې علم موجود وي چې د خلکو ضرورتونه پوره کولای شي او د خلکو مسلې حل کولای شي، او که چېرې څوک نه وي نو بیا داسې وخت کې بیا دا فرض عین ګرځېږي. دغه شانته کې فائدہ او ثمره ده دې نو هغه ایصال الحقوق الى اربابها، رسول حقونه د دې خپل وارثانو ته، یعنی د طالب العلم د پاره داسې ملکه حاصلول د کومې په ذریعه چې د مستحق وارثانو په منځ کې د ترقی د شرعي اصول مطابق دا تقسیم کی. نو ایصال الحقوق الى اربابها، رسول ملکه حاصلول طالب العلم د پاره د کومې په ذریعه چې د مستحق وارثانو په منځ کې د ترقی د شرعي اصول مطابق دا تقسیم وکړي شي. او دغه شان د کې حالات د مصنف علیه رحمت، نو د سراجی د مصنف رحمت الله علیه اسم محضه چې دی دای محمد نوم دی، کنیت ابو طاهر دی، لقب سراج الدین دی، او د پلار نوم محمد دی، او د نیکه نوم عبدالرشید او نسبت سجاوندی دی. پورا سلسله د نسب داسې دا ابو طاهر سراج الدین محمد بن محمد بن عبدالرشید السجاوندی. سجاوند ته د نسبت کولو وجه چې دته سجاوندی ولی ویلې شي، نو سجاوند په سلسله کې د علماء کرامو متعدد اقوال دي. یو قولدار چې دا د افغانستان یا د کابل په مضافاتو کې د یو کلی نوم دی، او یا دا چې دا په خراسان کې د یو مقام نوم دی، او یا دا چې دا د سیسان د علاقې د یو خار د سگاون نم مورب دی. او علامه سجاوندی رحمت الله علیه او عالم ربانی او فقih او حسابدانو او مسلکن دا حنفیو. دا هم زمونږ د پاره د خوش نصیبی خبره ده چې په ټوله سراجی کې یو سراجی ټوله درس نظامی کې د میراث یو کتاب پڑھاویږي او عام الحمدلله. او دا خپل باندې سراج الدین رحمت الله علیه په خپل یو حسابدانو او فقیه زکه هوی داسې کتاب لیکلی دی، او مسلکن حنفیو، او بیا هغه په سراجی باندې شرح هم لیکلی ده، خو لیکن هغه نایابه ده. او داسې نور کتابونه هم لیکلی دي. او تاریخ په کتابونو کې د مصنف علیه رحمت د ولادت تاریخ او وفات په سلسله کې د قطعی فیصله نه ده شوی. نو دا مختصر غونډه کې د حالات د مصنف علیه رحمت بیان شو. سبا نه به ان شاء الله تعالی په پنځم درس نه به آغاز د کتاب وکړو، او بیا به ان شاء الله تعالی مخکې ځو. کوشش وکوي مرګرو سبق به زده کوي، سبق آسان دی، څه مشکل پکې نشته دی، آسان انداز کې به منګه سبق وایو. هغه نه وروسته به ان شاء الله تعالی بیا به تاسو ټول به پوه شئ. نو سبق زده کوئ. نو نن زمونږه درس اختتام ته ورسېدو. زه یو ځل خلاصه بیا تاسو ته بیانوم د نننۍ درس. نو په نننۍ درس کې مونږ تاسو ته ارکان د میراث
او دغه شانته کې په زندګۍ کې که څوک میراث تقسیموي د هغې طریقو ښودله، اسباب د میراث، شروط د میراث او ماخذ د علم المیراث، حکم د علم المیراث، فائده او ثمره او د مصنف احوال دا تاسو ته بیان شو. نو دا خلاصه وه. نو کوشش وکړئ ملګرو سبق یادوئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.